صاحب صاحب غواړي چې ډېر شی پیسې هم وګټي او خلک درته حاجي صاحب هم ووایي واه واه دي مو شي او مشهور هم شي. چې ډېر شی پیسې مې وګټلې ستا په کلیه نیمې پکې ستا. نو زه درته طریقه ښیم که نه. بسم الله. ډیجیټل به وکړي موبایل خو به سره یي کیمرې والا یو مایک په پیدا کړي او ټرایپاډ په چار چاپېره به وګرځي چېرته څوک بیمار یا لاچار یي سم مجبوري انټرویو به ترې واخلې کوشش پکې صاحب صاحب چې ګورې دا کس ستا خصه مې وجړی صحیح ده مجبوریانې به ورته یادې کړي او بیا به چل وکړي چې بیا به ته په دې باندې زموږ پښتنو والا اساس سره هغه ټریډ مارک د غم ساز هغه پې ولګې او تا اپلوډ کا او صاحب صاحب که خلکو دله پیسې راونه لېږلي او واه واه او دواګانې او مزې کوه. یاره موبایل را سره هم شته ټرایپاډ را سره هم ډېر ډنډه دی یو خو راته تا هم ګفټ کړی دی ټیک شو دوه شو د غاړه کې چې مې کېږم دا مایک دی ډېر زبردست دی ټیک شو نو دا ټول هر څه خو را سره شته خو دغه اړه به څنګه کومه چې زه به د خلکو د جذباتو سره لبې شروع کوم او هغه ساس چې په هغې به په وړوکوالي مونږ په ډرامو کې زما په سترګو کې د اوس نه مخې رالي چې په ډرامو کې به مونږ کوم سازونه اورېدل او هیرو به یې وویشتو او دا لنډې که ستا منظور دی په یوه ډرامه کې وویشتی شي او بیا پې دغه هم هغه ساز راشي په هغه ورځ ما ډېر ژړلي وو. ما ته خو د منظور هغه مرګ بیا رایاد کړو ټیک شو ډېر ښه اداکار دی نو دا هر څه را سره شته خو د خلکو د جذباتو سره د لبو اړه رالم پیدا کړه. صاحب صاحب دا د کمې دنیا خبرې کوئ ښه دا خو ډېر ښه کاروبار دی او بیا تاسو خبر وکړه خفه کوي خلک خفه کوي خو بیا زمونږ د مسافر رونه سره دوی خو ډېر زیات خفه کوي ځکه چې هغه هلته علم خفه کېږي که نه جو هغه مداوه خپله د غم د دې ګورې کور کلی مې یادېږي نو چې د دیرې او د پېښور ویډیو ویني وایي دا زما کور کلی دی نو چې بیا داسې ویډیو ویني او دغه ساز او دغه جړه جو ټولې څه چې ګټلي جو هغه راولېږي خو انټرسټینګ خبره دا ده چې د هغې خلکو به یا کار کېږي او یا نو او څوک چې دغه کاروبار کوي هغه بل ځای ته ورسېږي. زما په خپل ایکسپیرینس کې داسې ډېرې قصې دي چې زما د سترګو د وړاندې تېرې شوي دي او په هغې کې ښه ټیک ټاک چې کوم دی نو لکه خدای په دې ګواه دی چې استحصال شوی دی پیسې د یو څه دپاره راغلي دي او په هغې کې بیا خلکو لکه خپل داسې څه حق غونته کې ګڼلی دی چې یاره زما په لاس باندې دې سړي دا تکلیف خدای پاک حل کوي جدا زما چې پکې کوم داسې وړوکی تکلیف دی چې که دا پکې ووتو نو دا خو ځان له په خپله یو کاونسلینګ جواز ګوري جواز وګوري ځان له په خپله یو داسې سیټ اپ جوړ کړي که نه چې یاره دا خو زه د دنیا ډېر غټ کار کوم هلکه ته یې مه کوه خدای پاک پیدا بل نه والي دا څه خبره ده دا خو د خدای نظام دی خدای ته پرېښوده غواړي که نه ځم چې د خدای کار دی خدای پاک کوي او انسان د خپل کار کوي مونږ خراب په دیو چې انسانانو د خدای پاک کار شروع کړی دی تا په دې معاشره کې خیالي هر سړی کوشش کوي چې بل له رزق پورته ورسوي رزق څوک ورکوي دا خو د خدای کار دی خدای پاک چې په یو انسان کم تکلیف کړي دا زما سوچ دی زما 7 نمبر بوټ دی که ستا پخپو پوره کېږي پخپو یې که که نه پخپو کېږي نو ستاسو هم نمبر خپه ده 8 نمبر نو که زما را 7 نمبر بوټ پتا نه فټ کېدو داسې نه چې په دې پروګرام کې ته زما سره په شر شي ته زما 7 نمبر بوټ مه پخپو کوه ته په خپل 8 نمبر بوټ کې لاړ شه خو زما بوټ څه وایي زما سوچ څه وایي چې رزق تقسیمول دا د خدای کار دی چاته څه تکلیف دی زه په کار دی چې د هغه تکلیف ته حل کولو له کوشش وکړم خپله منډه پکې ووامه خو زه د خدای نه رغېږم دا تکلیف چې په ده خدای یې د په یو ازمایش کې شو نو چې خدای پکې ږدي نو ته څوک یې چې د هغه نه هغه تکلیف چې خدای ته نه لرکوي ته څوک یې چې ته یې ته لرکوي د هغه په تکلیف کې لږ مدد مونږ کولی شو ټیک شو د ځانه به خدای نه رغو هر سړی خپل امتحان ته هر سړی په خپله زندګۍ کې یوې پرچې له راغلی یو امتحان له هر سړی خپل امتحان ته پرېښوده غواړي په کوم کوېسچن کې څوک انخلي جو انویجلیټر دې راشي لږ دې ورته کلیر کړي اوبه دې پې وڅکي د رټنشن دې ریلیز کړي خو که انویجلیټر په خپله د دې پیپر ته کینو د پیپر حل کوي دا به زیاتی کوي. زه صاحب صاحب دوه نقصان نه وینم یو نقصان چې دی که نه کم کس چې دا ذمواري بقول ستاسو دا ذمواري په خپل اوږه باندې اخیستې ده که نه یو نقصان په دغې طرف کې وینم په دغه کې تاسو ډېره ښکلې خبره وکړه په دې کې نفسیاتي طور باندې صرف یو جواز ځان له وګوره او 10 لکه 20 لکه اماونټ وایي هغه ځان سره د صرف جواز پورې دغی نو جواز تاسو هم ډېر ښه جواز وي یو جواز درته زه یم چې زه به دا کلیم کوم چې زه خو 24 غنټې دا کار کوم د نورو مدد کوم زما خو پکې پکار دی چې عیسی یا دغی که نه ځکه چې دا خو زه یو کار کوم د خدای په لار کې او د خلکو مدد کوم نو پکار دی زما پکې عیسی داسې ډېر شی جوازونه دا خو ما تاسو د خپل سوچ مطابق
مطابق جواز وي. یو دا جواز او د هغې ثبوت دا دی چې ډېر شي ویډیوز راغلي هم دي چې هغه وایي چې وروره ما هم پیسې اخیستې او پلان کې هم اخیستې او که ده هم نه وایي که نه جي تاسو د دې خلکو مشاهده وکړئ چې دوی کله دا د خیر ښېګړې کاروبار یې ترې جوړ کو چې کله یې دا کاروبار شروع کوو نو څنګه حالات وو او اوس په کم حالاتو کې دي او کم خلکو په نوم چې کاروبار شروع کړی دی هلته هم لاړ شئ زه یم هغه په هغې حالاتو کې. بل دویم نقصان چې دی که نه هغه دا ریسیور چې دی کم چې دا ډونیشنز او دا اخلي دا صاحب صرف سایکل جوړ شي ویډیو خو چلیږي په انټرنیټ باندې یو کال پس ما که ته زه ورته هم پیسې لیږم هغه ته چې کله پیسې ختمیږي هلته بل څوک ویډیو ګوري نورې راځي نو هغه دا معاشرې زموږ مفلوج کړه هغه خلک چې وختي بیماري لاچاري هغه بیماري ختم هم شي خو هغه سایکل ورته شروع شي چې پیسې ورته راځي د کار روزګار نه کوي په دغې کټي او دغه ډونیشنز ته ناستي. او بالکل دا یو عادت دی او تا به که ته سایکولوجیکلی د نشې ته وګورې که نه دا نشه نور څه نه دا یو عادتي دا سیګرټ څه شی دی خو دا ته په یو مخصوص وخت کې رالی په مخصوص وخت کې اسکې ستا دماغ او ستا باډي هغې ته یو قسم له هغه طرف ته فوکس شي بیا هغه ټایم چې راځي ته به هغه سیګرټ رالی هغه نسوار به رالی نو دغه شان چې کوم دا ته وایې چې دا ډونیشنز چې دغه ډونیشنز د دې انسان نشه جوړه شي. زمونږ په دې پرسنل ایکسپیرینس کې زه د چا نوم نه علم ټول موږ د دې مینګورې او د سوات خلک یو ټول یو بل پیژنو زمونږ یو ملګری او د ماکه کې لګېدلی او لاسونه یې زخمي وو هغه دومره په هغه شي عادت شو چې هغه دواړه لاسونه ترې پرې شو په خپله پکې مړ شو. نو څه دي خو دا دغه نشه ده او په هغه نشه کې چې کوم دی نو بیا سړی ساه ورکړي دا نشه ده بیسیکلي دې ته زه نشه یم دا بل څه نه دی دا نشه ده. صاحب صاحب یو خبره یو سپیناوی به بلکې کومه ځکه چې ګورې جي د خیر ښېګړې یو ښه کاز دی صحیح ده جي د بل چا هیلپ کول یا وختي طور باندې چا په بیمارۍ کې هغه کول خو دا پخوا چې آنلاین دا سیسټم نه و راوتی نو پخوا به زما چې څومره یاد شي یا زه چې څومره ګورم نو د هر چا یو فرینډ سرکل نو ډېر په عزت او په احترام باندې یار پلان کې دی بیماري ده نو هغو به هغه ډونیشنز به یې راغونډ کړو او د یو کس په لاس به یې ورکړو که نه. اوس د دې شیز نه جي کاروبار جوړ شوی دی او اوس دا ډېر یو عام کاروبار دی او مسله دا ده چې هم د هغې لاچار او د مجبور استحصال کیږي او هم د هغې خلکو استحصال کیږي کم چې په جذباتو کې راشي نري زړونه لري په منځ کې کاروبار کوونکي خلک چې د هغه فایده ترلاسه کوي. خو اصل کې اوس ما او تا چې کوم خبره کوو که نه ما ته اول وموي آیا زموږ سره به څو کسه په دې کې اوس ملګرتیا کوي د دې کیمرې نه شاته اوس به خلک وایي چې یاره یو د ښه کارونو تاسو لاره نیسئ د غریبانانو ته کور ته رزق رسي د هغې لاره نیسئ دغه چې کوم دی د چېرته د بیمار علاج به کېږي د هغې لاره نیسئ نو خله چې دا سپیناوی دې پکې وکړو چې زموږ نه زما خو پرسنلی د هېڅ چا سره څه بغض نشته د هر سړي خپل کار دی هر سړی خپل چې کوم دی نو نامه اعمال ورسره ده یو ورځې به سترګې هم پټېږي تله به ومي په دغې باس نه کوو بالکل خو لاره دا کوو چې وروره د جذباتو سره دې کم از کم د خلکو لبې نه کېږي نن سبا انتهایی د خلکو تکلیف دی خپل کور ته سړی نشي رسېدی خپل بچوړو ته خپل خاندان ته نشي رسېدی بل چې ته ورسره د دې جذباتو سره لبې وکړي حل ستا په خیال څه کیدی شي؟ سر دې ته زه د آنلاین سکیم په نظر ګورم او خپله خبره بیا ریپیټ کوم پروسس نو کم د خیر ښېګړې کار نو کم خلک چې دې استحصال کوي یا غلطه فایده اخلي هغو ته زه آنلاین سکیم په نظر ګورم دا د انساني جذباتو او د خلکو د مجبورو غلطه فایده اخلي. نو زه یم جي که فرض که یو کس بهر ملک کې یا یو کس ویم هغه ته واقعي ضرورت ومي که نه دی داسې چل وکړي که نه دی اول خو یو کار دی وکړي دی خپل پیژنګلو خپل رور دی پسې ولیږي یار ته لاړ شه وګوره چې دا څنګه حساب کتاب دی صحیح ده جي او بل دا د آنلاین دغه سره د دې اپریسیشن بالکل نه دی پکار دا کس چې کوم دی د سره بالکل رابطه نه ده پکار او د دې ښه طریقه دا ده جي چې مونږ چې څوک پیژنو د هغه په لاس باندې دا خیر ښېګړې دا کار کوو.